شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعين محترم، د انبیاء په سلسلت کې حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بنوسو کې یعنی د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام هم په شپږم وم پشت بنوسو کې حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغمبر الله دنیا ته را لېږلو. انبیاءو کې درې انبیا داسې دي چې د هغې د بعضو قومونو دپاره خصوصا یو عبرت دی. هغې کې یو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی چې الله تعالی د دنیا مالدارو ته ښیي چې زما داسې پیغمبر هم شته چې دومره مال مې ورکړی و، دومره لویه بادشاهي، دومره لویه حکمرانی مې ورکړې وه چې په ټوله دنیا کې نه چرې مثال و نه به چرې میلاو شي، او د هغې باوجود عطا په اطاعت د پروردگار کې ټوله زندگی تیره کړې وه. او حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د کم تذکره چې څه نیمګړې غوندې تیره شوه. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د غلامانو د پارم او د بادشاہانو د پارم یو نمونه الله دنیا ته خولې وه. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اول غلام، بیا د غلامۍ په حالت کې په تهمت ولګېدو. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. دغه ځای کې الله تعالی د یو ماشوم د ژبې نه حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د براءت اعلان کړو چې هغه د زانګو وړوکی ماشوم او بیا د دنیا بادشاهانو ته الله وښوله چې داسې بادشاه، داسې یو حکمران هم دنیا ته مونږ راوستی دی چې 7 ساله قحط سالی چلیدلی و. 7 ساله یعنی 7 کلونه په دنیا کې غنم او جوار نه کېدل، میوې نه کېدې، غلې نه کېدې، هېڅ شی نه کېدو، ټولې ځمکې بنجرې پرتې وې. لیکن د هغې نه مخکیني 7 کاله حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دومره خوش اسلوبۍ سره او امانت سره دنیا چلولې وه چې دغه 7 کاله په قحط سالۍ کې چاته ضرورت د غلې نو راغلی. اسباب دي. نن زمونږم دنیا دا او زمونږم حکومت ته یو ورځ د امریکای امداد صرف ملاو نشي نو دینه د حکمرانۍ چلیر شي.
دا یو حقیقت ته پټ شي نه دی. یو ورځ چې امریکا وایي یا برطانیه وایي چې موږ پاکستان له امداد نه ورکو، نو د پاکستان یو ورځ حکمرانی نه چلیږي، خلکو د خوراک اسباب نه مهیا کیږي. د ټولو خلکو حالت غیر شوی دی. شوکې ولې عام شوې؟ لارو کې خلک ولی یو بل ته ولاړ دي، خلک وجني، چانه موټرې اخلي، چانه پیسې اخلي، او موبایل څوک بازار کې خبرې کوي، هغه موبایل ته نه اخلي، تختې داسې چا کره واړېږي، د چا ماشوم د کور نه اوچت شي، د چا پیسې یوړې شي. هغې کې وجه صرف او صرف دا ده چې امانت نشته. که چېرې مونږ د انبیاو د واقعاتو نه عبرت اخیستې، نو حضرت سلیمان علیہ السلام په ټوله دنیا باندې بادشاہي کړې وه. مثال د هغه د بادشاہۍ نه میلاویږي. مخکې ذکر را روان دی، تفصیلي به هلته کوو. لیکن کله چې ملکه بلقیس د کافرانو حکمرانه یو ښځه وه، او سلیمان علیہ السلام ته د سرو او د سپینو زرو تحفې رالیږي، او دومره لوی تحفې راولېږلې چې د هغې لښکر چې کومو سره د سرو سپینو هغه غټې غټې خښتې وې، یو سر یو ځای کې و، هغې نه ښکارېدو، بل سر بل ځای کې و. سلیمان علیہ السلام د مسلمانانو پیغمبر او د مسلمانانو بادشاہ و. د هغې په جواب کې داسې وکړو چې یو کافر حکمران نه مسلمان قوم مرعوبه نشي، چې هغه ټول سلطنت چې و د سرو زرو د سپینو زرو فرش یې جوړ کړو، د سرو خښتې لګېدلې وې، مشکو عنبرو باندې د هغې سیمټ جوړ شوي، چې نن مشک 48,000 روپۍ باندې توله ده، عنبر په 20,000 روپۍ باندې توله ده، سونا په 13,000 روپۍ باندې توله ده، او د دې فرشونه یې جوړ کړي، او بیا یې داسې تر لرې پورې بوتلي، او څاروي په هغه لارو کې په هغه فرشونو باندې ودرولي، او څاروله یې د لارې مخونه ورله دې خوا کړي وو، شاګانې ورله دې خوا کړي وې، او هغه بادشاهانو ته وښول چې زمونږ څاروي ګورې په سرو سپینو باندې سوټي کوي، نو تاسو څنګه موږ له تحفې رالیږئ، مسلمان حکمران مرعوبه کول غواړي. او بیا یې ورته خپل طاقت د خپل حکمرانۍ په حکم د الله سره دا وښولو چې قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. حضرت سلیمان علیہ السلام تپوس کئی چې څوک شته چې دومره لرې یو تخت پروت دی د ملکه بلقیس په څو خزانو کې بند دی، څوک یې راوړی شي چې ماته دې ځای مخې ته کېږي. جناتو سردار د جناتو بادشاہ مشر جن اگر افاسد عفریت نومه او ورته وایي زه به دومره وخت کې راوړم چې تا به خپل مجلس برخاست کړی نه. حضرت سلیمان علیہ السلام وینا مال چې الله کوم بادشاہي را کړی د کوم قوت را کړی دی دا غ طاقت مناسبت دا دی چې دا د دین هم سره حاضر شي. نو هغه ځای کې مفسرین دو رائے پیش کړي چې یا سلیمان علیہ السلام له الله دا طاقت ورکړي چې وی حاضر شنو، الله تخت هغه ځای کې حاضر کړو مستقرا عنده، یا الله تعالی دا هغه پاغل دربار کې یو سړی له دا قوت ورکړو چې الله ورله علم ورکړو، او هغه کلمات وی الله ورته کلمات خو دا کلماتو په مناسبت باندې هغه تخت چېونو په هغه ځای باندې حاضر شو. وکانه هو ملکه بلقیس ته وی دا ستاغه تخت نه دی، هغه ورته وی گویا چې دا هغه تخت دا خو هغه سخکاری لغونی تبدیلی په غلط سات کې ورته عمره واستوا. نو الله مسلمانانو له قوت په هر زمانہ هر دور کې ورکړي دي، لیکن مسلمان هغه خپل قوت خو نه دی. نن ټوله دنیا مسلمان پسې لګیدلې ده، د ټوله دنیا حکمرانان مسلمان ختمولو لپاره لګیدلې دي. د مسلمان معیشت تباہ شو، مسلمان ته خوراک سکاک نه ملاويږي، مسلمان په خپل کور کې د امن زندگی نشي تیرولې، مسلمان خپل بازار کې په امن نشي ګرځېدې، مسلمان خپل تجارت کې په امن باندې نشي ګرځېدې. د مسلمان او د اسلام تصور په دنیا کې غلط پیش شوی دی، خپل حکمرانانو غلط پیښ کړی دی. خپل حکمرانانو دا ویلي دي چې مسلمانانو کې دهشتګرد تنظیمونه دي، مسلمانان دهشتګردي کوي، حالانکه اسلام هغه د امن مذهب دی چې کله اسلام د حضرت عمر ابن عبدالعزیز په دور کې د اسلامی افکارو مطابق، اسلامی تصوراتو مطابق، د اسلام د اصول مطابق، د قرآن او د حدیث مطابق
عمر ابن عبدالعزیز هغه حکمران الله راوستو چې د جمعې په ورځ باندې خطبه ته ولاړ دی او داسې لمنې داسې ړقوله لمنې سندلا څوک تپوس کوي په خطبه کې دا نوې طریقه کوم ځای نه راغله ارشاد یې وفرمایلو چې دا نوې طریقه ما خطبه کې نه ده مسنون کړې ما خطبه کې رواج کړې نه ده مروجه طریقه نه ده بلکې چونکې زما کپړې نشته د کپړو مې دا حالت دی چې دغه یو جوړه کپړې دي په دې یو جوړه کپړې کې زه زندگی تیروم نن د جمعې ورځ وه ما دا کپړې وینځلې هره جمعه زه دا کپړې غسلخانې ته دننه شم وینځمې چې وچې کم نو بیا بهر راوځم په هغې کې خطبه در کوم نن زما کپړې وچې نه شوې د خطبې دوران کې زه کپړې سنډم دا د مسلمانانو هغه حکمران دی چې د مشرق نه مغربه پورې شمال نه جنوبه پورې د حکمرانی چلېده او د مسلمانانو دا حکمرانو د مسلمانانو دی حکمران د اختر ورځ راغله د اختر دروازې نه یو څو ورځې مخکې بچی راغون شوی بابا جانا د ټولو خلکو ماشومانو نوې کپړې اختر له جوړې کړي دي نوې بیزار اختر لا اغستې دي نوې ټوپۍ اختر لا اغستې دي اے بابا جانا که چېرې مونږ ته هم نوې کپړې میلاو شوې نو هغه ورته وایي چې زما په تنخوا کې خو دومره څه نه دي پاتې شوي چې بچو تاسو له نوې کپړې واغلم اخر لاړ وزیر خزانه سره میلاو شو وزیر خزانه ته وایي چې مال د یوې میاشتې تنخوا ایډوانس راکا چې زه بچو له په هغې باندې کپړې واخلم وزیر خزانه ورته وایي ای بادشاه سلامت که چېرې د یوې میاشتې د ژوند ګارنټي راکوې چې ته به دا ډیوټي کې نو زه به درله کپړې درکم زه به درله پیسې درکم د میاشتې تنخوا به ایډوانس میلاو شي بله میاشت کې به تنخوا نه اخلي او که نه چېرې دا ګارنټي در سره نه وي نو بیا زه تاله چرم پیسې نشم در کول ایډوانس تنخوا وزیر خزانه د عمر ابن عبدالعزیز دی او عمر ابن عبدالعزیز حکمران هغه دی چې زمونږ د حکمرانانو غوندې ویلي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ارشاد یې وفرمایلو قرآن وایي اذا جاء اجلهم لا یستاخرون عنه ساعة ولا یستقدمون قرآن کریم وایي چې کله ستاسو مرګ راغی یو ګړی نه مخکې کېږي نه رستو کېږي زه د رب ذوالجلال په احکامو کې څنګه تغیر او تبدل راولم چې زه دا ووایم چې او میاشت به زه جمدی پاتې یم او زه به دا تنخوا بیا په بیت المال کې په خزانه کې جمع کوم د دغه اجازت یې ور نه کړو حکمران هم مسلمان دی وزیر خزانه هم مسلمان دی آیا نن دور کې داسې کیدی شي د دې په زرمه حصه باندې د دې په لاکمه حصه باندې دا کېږي چرې نه کېږي چرې هم نه کېږي زمونږ خپله حکمرانی د ملک نظام د امریکې پر رحم و کرم باندې چې کله 100 پوری وي د برطانیې پر رحم و کرم باندې 100 پوری وي قسم په خدای که مسلمان قوم تر هغه ورځې پورې د فایدې روزولي ده مسلمان به دغه بمونو باندې الوزي مسلمان د جمعات کې بمونه کې خودی شي گاڑی کې ورته بمونه کې خودی شي مارکیټ او دکان کې بمونه کې خودی شي مسلمان به پلار رواني اچانک به فایرینګ کیږي مسلمانانو به چا لاسونه الوزي د چا بخپې الوزي د دنیا کم ملک دی چې پاغي کې دا چللې واحد د مسلمانانو ملک میدان کارزار میدان جنگ جوړ شوی دی که عراق د مسلمانانو ملک دی میدان کارزار دی دارالحرب دی که افغانستان د مسلمانانو ملک دی دارالحرب دی که پاکستان د مسلمانانو ملک دی دارالحرب دی خو زه دا وایم چې حکمرانان د خپل ذهن کې خپل تصور کې دا راولي که چېرې حالت دغسې چلیږي هغه ورځ لرې نه ده چې یهود و نصارا هغه ورځ لرې نه ده چې دنیا ټول سلطنتونه وه د تاتاریانو غوندې د هلاکو خان چنګیز خان زمانه وه تموچن چنګیز خان چې خوارزمشاه باندې یلغار وکړو بیا د هلاکو خان دور راغی مسلمانانو ته به حکم کېدو چې خپل کلی خالی کې موږ دغه ځای ته ښکار له در روان یو او په یو علاقه کې به یو جینۍ لاړه د تاتاریانو یوه جینۍ به لاړه 40 او 50 مسلمانان به د ګروپ په شکل کې را روانو دې ته به ودرېږي ستاسو سرونه قلمول غواړم تاریخ وګوره تاریخ پټ نه دی مسلمانان بغلی ولاړو بیا به ورته وي ویورېږه ما سره توره نشته کور ته ځم چې توره راوړم او چې د کور نه هغه توره راوړم ستاسو سرونه پې قلم کم تاریخ وګوره مسلمان دومره بې غیرته شو مسلمان د دې جواب هم نشو ورکولی تښتېدی هم نشو یعنی چې جینۍ ذات ته صنف نازک دی چې پوکي سره هغه الوزي جنې ته کاسی اشاره وکړي نو یریږي تختی لیکن جنې ذات بس 40 او 50 مسلمانان سریعام بازار کې ودرول یو کس ګوري چې ونه خزي یو کس مسلمان به دومره طاقت بداغنو چې هغه کور ته تختیدلې وي دغه مسلمان بیابان ته تختیدلې وي ملک بدر شوی وي خار بدر شوی وي دا مسلمانان مدغه سی ولاړو جنې به کور تلاړه توره به راوړه مسلمانانو نه یو یو نسرونه وال دی به ورته سټ داسې نږدې کړو دومره د بې غیرتۍ زندگی مسلمان تیرولا هغه زندگی نن په مسلمان باندې بیا راغلی ده
آغا الحمرا د سپین تاریخ وګورا نن د سپین ایوانونا د سپین آغا لار کوسی چې باغی کې بهر وخت د ناره تکبیر آوازونو طارق ابن زیاد د مسلمانانو علاقین لارو کشته اوس وزولې موسی بن نصیر په حکم باندې تللی سلیمان ولید بن عبد الملک دور دے محمد بن قاسم په سن باندې الغار کوي قتیبہ بن مسلم ترکستان کی گرزی موسی بن نصیر ټول کمانډ کوي طارق ابن زیاد چې کله سپین تلاړو کشته اوس وزولې د مسلمانانو د امن نظامی دنیا ته ور مخامخ کړو سپینی جنډې په ټوله دنیا کې لهراوي دي امن دنیا کې لهراوي دو د عمر ابن عبدالعزیز دور دینه پس راغله دي حضرت عمر ابن عبدالعزیز په دور کې یو ځل داغي د وفات زمانه ده پاغه ورځ باندې یو ګډبه چغي وای چغي سوري جوړی کړی دي خلک ته تپوس کیسه چلو شو وې زما یو شرم خراغه زما ګډه وړی دا خلک ورته وای چې تا خو بهر ورځ یو ګډه خیراتی ورکول نو کنن شرم خورانو څه چلو شو او ورته وای په دینه جاړم چې زما ګډه غیب شوا په دینه جاړم شرم خراغه زما په ګډه حمله وکړه په دینه جاړم چې هر ورځ بدا شرم خرازي او حمله وکي صرف جاړم په دې باندې چې نن عمر ابن عبدالعزیز دنیا نه تللی دی د مسلمانانو حکمران دنیا نه تللی دی او ورته وای تا ته څنګه اندازه ولګي د مونږ اوس ملاو شو د مسلمانانو حکمران عمر ابن عبدالعزیز خو جلوه افروز په خپل تخت باندې او ورته وای نه دا کې دی نشي چې عمر ابن عبدالعزیز دنیا کې موجود وي او شرم خراشي په ګډه باندې حمله وکړي نن مسلمان خون خوار دی په مسلمان حمله کوي مسلمان وجنی مسلمان د مسلمان غوخي الوزی لاسونه خپي الوزی د چا په ذهن کې راضي هم نه چې دا مسلمان ولی الوزی زما قام اولاد دوارو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ټول د دنیا مسلمانان په شان د جسد واحد دي کله چا سترګه خوږي ټول بدن خوږي د چا په سر درد وي ټول بدن آرام نشي کوله مسلمانان هم داسې پکار دي چې مشرق کې یو مسلمان درديږي د مغرب مسلمان پاغي باندې واویلاو کی شمال کې یو مسلمان جړيږي د جنوب مسلمان دی پاغي واویلاو کی نن په گاوند کې مسلمان د جاړي چغي وای مسلمان تړپيږي د مسلمان غوخ پوری لوبي کیږي اډوکو پوری لوبي کیږي د مسلمان سترګو پوری لوبي کیږي د مسلمان بیبيانو سره لوبي کیږي د مسلمانانو نسل کشي وشوا د مسلمانانو عصمت دری وشوا د مسلمانانو زندگی تباہ و برباد شوا چاته د سترګو برابرولو قابل پاتې نشو لیکن یو مسلمان پزړه کې درد راونړو هیڅ ځړه کې درد نشتا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خدا ارشاد فرمایي اجعلني على خزائن الارض اني عليه لقوي امين اني عليه حفيظ عليم ما په دې خزانو باندې وزیر خزانه می جوړ کړي مطالبه کوي وزیر خزانه میں جوڑ کے زبا امانتدار میں خیال بم ساتم د یو روزی د چا د پاره چې څومره راشنو اب پورا رسیدو داغي پکې حصہ نه وا پورا راشن بر رسیدو نن که حکمران طبقه دا کله عوامو طبقه دا کم راشن چې ملاویږي پاغه راشن کې څومره خرد برد کیږي نمرود بادشاہ یو قانون جوړ کړو نمرود بادشاہ دنیا کے ظالم ترین بادشاہ چې پټوله دنیا حکمرانی کړي وا او په خپل ژوندۍ کې په سر کې درد نو راغله او دومره ظالمو چې داغه دربار ته بسوکلارل او هغه ته په سجده باندې پریوتل نو بیا براشن ملاوي دو نن زمونږ هم دا حالت ته کومه لوی خلکو ته په سجده پرې نه وته مونږ داغي ګونو نه غولو مونږ داغي आवाज باندې لبیک نه وی مونږ تراشن ملاوي دل سچ د لوګي بمړ شو سو بم تاسو نه کی خپل حق نشو غوښته د امیر معاویه رضی الله عنه دور دی د حضرت معاویه دور کې رومیانو یو قیدی د مسلمانانو نیولو او د روم په قید خانه کې هغه پروتو د روم قید خانه کې پروتو یو رومي جرنیل راغی او هغه داغه قیدینا سپېړ ویستا ا قیدی په هغه قید خانه کې आवाज کوي وې پروردګارا پورز د قیامت به معاویه د مسلمانانو حکمران زدي مرای نه نسم چې داغه حکمرانی دا او زدي ذکی رومي جرنیل په سپېړه باندې والم
د مسلمانانو سلطنت به موجودی او رومیان به راځي موږ نه به سپېړه وباسي. اے رب ذوالجلال به زه معاویه د ګریوان نه په ورځ د قیامت نیسم او د خپل تپوس به کوم او بدل به اخلم، ځکه دا د هغه ذمه داري ده چې کافر په ما لاس اوچت نه کي. حضرت معاویه رضی الله عنه ته الله هغه आवाज ورسولو په هر طریقه باندې چې والله ورسولو. حضرت معاویه رضی الله عنه خپل وزیر دفاع راوغوښتو، وزیر داخله، وزیر خارجه راوغوښتل، ټول دربار والا خپل ټول وزیران راوغوښتل، خپل ټول جرنیلان راوغوښتل، ورته وی دغه رومي جرنیل کوم چې د مسلمانانو قیدینا سپېړه استرا د زما په دربار کې حاضر پکار دی، څومره پیسې چې لګي څومره تاوان کیږي، لیکن دا سره به زما دربار ته حاضرول غواړي او زمونږ هغه قیدی کوم چې د رومیانو قید کې پروت دی هغه هم حاضرول غواړي. نن موږ د خپل لاسا کافرانو ل خپل قیدیان ورکو که نه ورکو؟ نن ډراون حملې چې زمونږ په ملک باندې کیږي، زمونږ مسلمانان بچی په هغې کې کباب کیږي، په یو یو کور کې څومره دماکي کیږي، پیټرول بمونه استعمالیږي، مارټر ګولې استعمالیږي، راکٹ لانچر استعمالیږي، کلاشنکوف هر کوڅه کې عام شو، په هر ځای کې عام دی، مسلمانان په هغې کبابیږي، مسلمانانو ته بوتل بمونه جوړ شوي دي په هغې باندې الوزي، په هر طریقه باندې د مسلمان نسل کشي کیږي. د دې مسلمان تپوس کولو والا نه څوک حکمران شته، نه چرته حکمرانی شته، نه چرته نظام شته، نه چرته تپوس شته، نه قانون شته. که د انګریز قانون دی نو په دې ملک کې قانون خو موجود دی که نه؟ هغه قانون په ضد کې هېڅوک رانغی، شرعي قانون خو ډېر لرې دی، هغه موږ داسې شاته غورځولی دی چې په 1947 کې صرف مونږ چغه والا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نن هغه ناره چرته لاړه، هغه پاکستان چرته لاړو، د پاکستان هغه امن چرته لاړو، کم د پاره چې ما د دو قومي نظریه اعلان کولو، هغه هندو 800 کاله ما پاغه حکمرانی کړی دا، مسلمان حکمران بناستو، هندو دا غلان دیو، هغه هندو هغه سلپا پرد لو یو لور چې چاته به هغه چرته لاړل، د مسلمانانو هغه زیب و زینت چرته لاړو، د مسلمانانو هغه طاقت چرته لاړو، د سپین پلارو کې مسلمان ګرځیدو، 19 کې به ګرځیدو، کافران بلاس په نامه ته ولاړو، د سند په ایوانونو کې به راجا داهر راجا کاکی غوندې کسان مسلمانانو تلاس په نامه باندې ولاړو، په ترکستان کې با قتیبہ بن مسلم تا ټول لاس په نامه ولاړو، په یورپ کې با صلاح الدین ایوبی ته ټول لاس په نامه ولاړو، په هندوستان کې محمود غزنوی ته با ټول لاس په نامه ولاړو، سلطان سبکتگین ته با ټول لاس په نامه ولاړو، سلطان شهاب الدین غوری ته با ټول لاس په نامه ولاړو. نن هغه مسلمانی چرته لاړه کم خواروک شو؟ په مدینه منوره باندې نور الدین زنگی دور حکومتو، نور الدین زنگی یهودیان څنګه راونیول چې یهودیانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه طهر تم نږدې شو. واقع پټه نه ده، تاریخ راغسته ده، موجوده واقع ده. حضرت نور الدین زنگی رحمه الله تعالی مدینه منوره کې جلوه افروز دے، خوب وینی بیت اللہ پخوا کے خوب وینی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑو، ورتوی نور الدین دریس پیری اغیمات نقصان رسول غاری او دیمان کورکا. نور الدین زنگی سہر را پاسی دو، علماء کابر راجم اکڑو، مفتیان راجم اکڑو، سکالران راجم اکڑو، تپوس کئی دریس پیری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته تکلیف رسول غواړي، هغه دریس پیسوک کې دی چې ما خو خوب کې لیدلی دي، هغه ورته وی د خوب په تعبیر مونږ نه پوهیږو. دویمه شپه بیا وده شو، سحر را پاسېدو، وی دریس پیری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود ورته وی اے نور الدین دریس پیری ما ته تکلیف را رسول غواړي دی ما نه کړی کا. نور الدین زنگی بیا جاړي، سحر بیا خلک را جمع کړو، محمد رسول الله تدریس پی تکلیف رسول غواړي، دا سپیسوک کې دی شي، هغه ورته مونږ په خوب باندې بیا پوه نه شو. درېمه ورځ چې سحر را پاسېدو بیا ورته وی دا غسپو شکلونه مراته آقا مولا د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را مخامخ کړ چې دا سپی ما ته تکلیف رسول غواړي، دا ما نه لري کا.
حضرت نور الدین زنگی رحمت الله علیه د مدینه منوره ټول خلق ملمانه کړو په خپل باندې بر یو ځان له یو دغه جوړ کړو گیټ جوړ کړو دا گیټ ته پاسه یو کیبن جوړ کړو په کیبن کې په خپل باندې ناشته چې د سپي ولیدل غواړم ټول مدینه منوره خلق ملمانه کړو وې د مدینه هر یو کس د مدینه هر یو کس کا بیابان کې دي کاغه په ځنګل کې دي کاغه په مارکیټ کې دي کاغه بازار کې دي کاغه جمعات کې دي هر سړی په دې گیټ تیریږي او د ډوډۍ لبخا مخارازي ډنډوره وشو ټول خار راجم شو ټول خلک ډوډۍ لرا روان دي نور الدین زنگی دغه سي نظر لګولې خلک ډوډۍ خوري نور الدین زنگی د وخت بادشاہ صرف دغه نظر لګولې چې په دغه لکونو خلکو کې دغه زورګونو خلکو کې د محمد رسول الله دشمنان لیدل غواړم خلک ټول لار لروټه وخړه دربانی راوغختو فوجان راوغختل پولیس راوغختل کوټوال راوغختو د خار ورته ټول خلکو روټه وخړه بیا اوسه به ټول خلکو روټه وخړه وینه سکسان بپاتی ځکه چې زما کوم مقصود او هغه روټه لنی راغلی چې معلومات شو وې دغلته یو جونګړه کې یو درې ملنګان ناشتي هغه روټه د چا نه خوري د چا دعوت لنځي وې دغه ملنګان می پکار دي چې کله داغي هغه پسې خبر راولې غلو هغه راوغختل او داغي غزا تلاش کړو په غزا کې واخه پراتو هغه لری کړو جانمازونه پراتو هغه لری کړو بیا هغه نه پس تختی پرتی هغه لری کړی چلان دی وکتل نو لوی کون شوی دی لوی کوی دی په کوی کې رڼا وکړه مخکزي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه طهر تدریل اشتزای پاتیو د سردار کونین جسد اطهر التندی استل غختل چې د محمد رسول الله روزه طهر ختم شي دنیا کې خلکو ته وایو چې موږ تاسو د پیغمبر جسد اطهر یورپ ته راوړل دا د هم سوزول مسلمانانو کدی تپوس کول شي نو تپوس وکي لیکن نور الدین زنگی زمانہ وا هغه درې کسانه الټا ځوړن کړو خلکو ته وخول درې کسانه الټا ځوړن کړو خلکو ته وخول چې دا درې کسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان اطهر کې دی بے ادبی کړی دا نن د انډیا یو اکټر شاروخ خان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه دا بکواس کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر معروف شخصیت او غیر پسندیده شخصیت والعیاذ بالله دی چا خوخنو ټول عمر دهشتګردي کړی دا العیاذ بالله او هغه بیا د پاکستان اخبارات هغه دومره لوی پروتوکول ورکي چې د پاکستان اخبار کې بیان راځي چې شاروخ خان وایي چې زه د پیښورم پلار مې د پیښورو او د پاکستان خلک ورله دعوت ورکي چې ته خصوصا پاکستان تراشه خصوصا پیښور ته بخامخ راځي چې موږ تاوینو چې دا زموږ سٹار دی زما په خیال دا غدل تنا راتل خو نه دی پکار کنه کراچی حکمران له پکار دي چې پاغه دې مقدمه او چلی کنه جم دې د پاکستان نه داغت لل نه پکار کنه حکمران زاو تنا د چالاس کې تاټی دا اغیله پکار دي چې پابندی په ولګي چې د انډیا اکټر په پاکستان ته ناراضي او دا پابندی تاسو لګوي چې زمون کور ته باغ سی ډي ناراضي په کم چې د شاروخ خان تصویر وي زمون دکان کې باغ سی ډي نه خرڅيږي هغه کې سټ به نه خرڅيږي چې دغه پلیت تصویر وي په شاروخ خان نه خنزیر خان دغه تصویر چې پیوي دا سی ډي به زما په دکان کې نه هغه کې وګوري چې ستا بیان ستا زنانا ستا نارینا چې هغه دا کلمه ویلې و چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه بربند پاږي کې باقاعده خولې دي بیا ورلاغه کې بني خولې دي چې هغه ته بربند هغه کې لامبي بیا بربند خې ټول اعضاء ورلخي چې دا مونږ دي دومره به دې وکړه مسلمان دي تاسو کې کړي چا تاسو جواب خوراکي کنه سن هریږي کړي چا تاسو کې چا تاسو کړي اچھا نه کړي شاروخ خان نے تاسو تاسو کې ستاسو دی بازار نه باغ سیڑی پخپل باندې په جنگ جګړه نه ستاسو غیرت او ستاسو ایمان ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې چا غیر پسندیده شخصیت ویلی العیاذ بالله هغه سره ستاسو کار څنګه جوړیږي جوړیږي شي تاسو ګډ خلک نه وایي چې زمونږ فیورټ مین شاروخ خان وای کنه وای نوجوانانو په خپل ټوټو باندې د شاروخ خان تصویر لګولې کنه لګولې ستاسو د رکشو باندې ستاسو موټرو باندې ستاسو بسونو کې ستاسو بیٹکونو کې راشه په سونو بیٹکونو ارته مردان کې خیل هغه کې د شاروخ خان تصویرونه دا غیرت خو کول شم چې دغه تصویر په ګټر کې وګورځم کول شم کنه شم کوله خپل پیغمبر سره دومره مینم نشو کوله کم از کم د نور غدي لګیدلی دا غیرت خو دنیا ته وخایا د انډیا اکټر نور مې لګولې دي ګناه کوم لیکن د
دې پلیت ته وځکه ورځوم چې د زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې داسې غیر داسې خطرناک الفاظ ویلي دي هغه پیغمبر چې الله ته تپوس کوي ما نه درې سوال وکړه پیغمبر ارشاد فرمایي رب امتی الله زما امتیان جنت ته لېږل غواړم الله بیا تپوس کوي ای زما حبیبه دا سوال مې درله قبول کړو دویم سوال کوه آقا عرض کوي پروردګار رب امتی الله زما امتی جنت ته تلل غواړم رب ذوالجلال وایي دواړه مې قبول کړو ای زما محبوب ما نه دریم سوال تپوس وکړه وایي رب ذوالجلاله دریم سوال به په ورځ د قیامت کوم الله تپوس کوي محبوبه دومره خو راته ووایه هغه دریم سوال به دې سي آقا مولا د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي پروردګار په ورځ د قیامت چې ټوله دنیا په دې حالت کې پرته وي چې د خپو نه واخلي د ګیټو نه واخلي تر سر تر ویښتو پورې دا په خولو کې ډوب وي ای پروردګار ټول خلک د حساب کتاب انتظار کوي رب ذوالجلال ټول خلک جنت ته کوشش کوي د جهنم نه یریږي الله تا چې کوم اور جهنم کې تیار کړی هغې نه ټوله دنیا یریږي د جهنم د اور نه یریږي جهنم د عزتۍ نه یریږي جهنم د اوبو نه یریږي هغه ساس کې اوبه چې هغه لاندنۍ شونډه یو ساس کې سره نوم ته رارسي برنۍ شونډه سټ ته رسي په خېټه کې چې سي هغه ټول هر څه ورسره بهر وځي ای پروردګاره خپل امت دپاره به هغه وخت دا سوال کوم چې رب امتي آقا مین نه دی آقا په مونږ باندې مین دی که نه دی په مونږ باندې مین دی مونږ بیا دومره بېغیرته یو شاروخي تصویر به زمونږ بیټک کې لګېدلی وي یا بس یا موټر کې یا رکشې کې به لګېدلی وي نه به وي لګېدلی قسم کوو چې مونږ یې کوم ځای وي نو مونږ هغه تصویر لر کوو کوو د الله په ذات باندې قسم ټول کوي رب ذوالجلال ستا په ذات دې زمونږ ټولو قسم وي چې دا تصویر کوم ځای وي نو زمونږ وس رسي مونږ به یې نه پرېږدو ٹھیک ده که نه او حکومت وقت بس کوي حکومت بس کوي مونږ حکومت نه ډوډۍ مطالبه نه کوو نم د کړي که نه د هېڅ چیز مطالبه نه کوو لیکن دا ورته وایو چې تاسو هم کلمه ویلې ده تاسو هم کلمه ویلې ده ګینې مونږ به اعلان وکړو چې پروردګاره پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته روز اقدس ته زمونږ آواز ورسې چې یا رسول الله مونږ ستا دپاره آواز اوچت کړو ای د رب ذوالجلال پیغمبره ته به دعا وکړه چې څوک داسې نه کوي الله تی ذلیل او خوار کړي دا خو کولی شو که نه حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دور دے لیکن یو ذل آقا قول آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما آقا مولا دوار جہان سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی تاسو کی چاری او سرے یو بدی ہوئی نہیں یو منکر کار ہوئی نہیں اغلب پکار دی چې په لاس باندې منع کي زما د لاس طاقت شته نشته ستا د لاس طاقت شته نشته د حکمران د لاسو طاقت د مټو زور شته شته که نه ټول سواتې زرې زرې که چاته تپوس وکړو ټول بډېرې تڼې وړې که چاته تپوس وکړو ټول باجوړې ریزه ریزه که چاته تپوس وکړو ټول خلک یې بګدړې جوړ کړه چاته تپوس وکړو نه دی کړی چا تپوس نو چې داو کې څوک به دې تپوس وکړی شي صرف هغه ماما به دې تپوس کوي هغه له دې جواب ورکړي چې ماما په ارام کښېنه ماما ته لوی بېغیرته او دله او خبیثې تا مونږ ذلیله کړو تباه دې کړو اوس زمونږ د پیغمبر د شان خبره راغله اے د امریکې حکمران او بېغیرت اور تجھے غیرت و حیا نہیں آئی پورے امت مسلمہ کو تو نے ریزہ ریزہ کر دیا تباہ و برباد کر دیا عصمت دری کی مسلمان کو ذلیل کیا پوری دنیا کے مسلمان کو تس نس کر دیا مسلمان نے نہیں پوچھا آج اپنے آقا مولا دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت و آبرو کی بات آئی تو اب بھی ہماری پیچھے لگا ہے تجھے اللہ ذلیل کرے بغیرت جا بغیرت جا گم ہو جا اپنے امریکہ میں ورکولی شی جواب نشی ورکولی شی پاکستان مضبوط حکومت تے پاکستان غیر مضبوط حکومت د ټولې دنیا په مسلمانانو حکومتونو کې نشته پاکستان سره چې کوم ایټم بم دی دا ټولې دنیا دپاره داسې ایټم بم دی قسم په خدای چې پاکستان سترګې کږې کړي او امریکې او برطانیې زما حکمران دی مامون او امین شي زما حکمران دی غلا پرېږدي ډاکهزني دي پرېږدي زما مسلمان دی زما حکمران دی صحیح مسلمان شي او امریکا نه ټول
टोल दुनिया दी यौ तरफ तशी इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम जमा का मौला द्वार जहान सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानी जिगम कुरान नाजिल ले अगी की टोल कायनात मालिक से इरशाद फरमाई तासुदा अल्लाह द दिन इमदाद के अल्लाह बस्ता इमदाद कई जमा का मौला द्वार जहान सरदार टोल अरब चार चापेरा मुखालिफ दी मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा की ओर के इस्लामी सुल्तानत मुकर्रर को 211 कागी की नमाज मुआवज बनने माशुमान हूँ कागी की बुढ़ागान हूँ कागी की अजीबा अजीबा बीमारान हूँ लेकिन 211 से 1000 मुसल्लह फौज खिलाफ राउचट को 211 सरा अतुरी वे शबद वर्षर नीजे वे अतो वर्षर डालनो 2 वर्षर आज पे वे औया उखानु मुकाबले के टोल फौज सर तुरी मौजूदी दी मुकाबले के टोल फौज सर गुरुजुना मौजूद दी नीजी मौजूदी दी टोल सरा वसो उखान दी 200 वर्षर आज पे दी लेकिन आका मौला द्वार जहान सरदार अल्लाह ते ऐलान के परवरदिगारा सजदा में प्रोते सुभान रब्बियल आला ए परवरदिगारा कलन स्तादा मुट्ठी बर मखलूक दा वल के उन्ने सुल्तानत द मदीने दा मुसलमानान जेरु जबरशु अल्लाह पकायनात किवा सान नुमगस्तो वाले सो पाती नशी आगे 211 अबू जहल पखौर के मंडलो उतबे खौर के मंडलो वलीद खौर के मंडलो शेबे खौर के मंडलो टोल कुफारी जेरु जबर करो औ या मुर्दार करो औ या जंजीरों के उतर रहे वस्तल सिर्फ दियार शहीदानी वर करो आगे वक्ता मुसलमान नो आगे मुसलमान सो को दानो दा कलिमे वेले वके नो वेले दानम चिता को कलिमा वाए आगे दा मुसलमानों का बोलो कचरे दा मुसलमानों नो दे मुसलमान ला अल्लाह कलिमा के दुमरा ताकतवर करे तो दुनिया दी यौ तरफ तशी सा कलिमा दी बल तरफ तरी कसम मेरे बजात दखदई के टोल दुनिया ताले यौ इख्तम मुनकी टोल दुनिया दे राजा मशीता सरसनी शिकोले तो चलो मुसलमान मुकाबला कोले शी कचरे दे पख्तल कलिमा क्लक वलारी ना अमीर मुआविया दौरे अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु दौरे दरूम यौ जर्नेल मुसलमान कैदी ले सिर्फ सपेड़ा वरकड़वा मुसलमान कैदी हुए परवरदिगार मैं क़यामत के दिन मुआविया से पूछूंगा मुआविया ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया है मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है मुसलमानों का हुक्मरान है मुसलमानों ने इन पे एतमाद कर लिया है मुसलमानों ने अपने तख्त पे इनको बिठाया है मुसलमानों का हुक्मरान होके मुसलमानों का हुक्मरान बन के गैरत इनके लिए लाजमी है ए रब्बुल जलाल मैं क़यामत के दिन मुआविया को गिरबान से पकड़ के पूछूंगा ए परवरदिगार ने पूछूंगा कि तू मुसलमानों का हुक्मरान बना था रूमी जर्नेल ने मुझे रूम के कैदखाने में तप्पड़ मारा था मैं इनसे पूछूंगा कि रूमी जर्नेल ने जो तप्पड़ मारा था तुमने क्या बदला दिया अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कदा के खुल फौजियान राजा मकरो जर्नेलान राजा मकरो वे रूमी जर्नेल हम पकार दे दा कैदीन पकार दे जे सुमरा पैसे लगी जे लगोम सुमरा अफराद लगी जे लगोम सुमरा शहीदान वर कोल वाड़ी दा वर कोम लेकिन दा रूमी जर्नेल और दा कैदी दा माला दिल तरह उस्तल वाड़ी अतर वजी तेरे ने रूमी जर्नेल तो बेड़ो के दा हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु मखी तो बेड़ो के तगड़े वलाड़ो मुसलमान कैदी वलाड़ो हजरत मुआविया वही ताज रब्बुल जलाल के दरबार के ऐलान करो अल्लाह पर हर तरीका खबर मा तराउ रसूलो ताज के ऐलान करो रब्बुल जलाल मनागम करा उसका मुआविया व क़यामत पर मारे ननी से दा जर्नेल ते मखी तो वलाड़ो सम बदल गस्तल वाले मुसलमान मुल्क के ओसेगे मुसलमान हुक्मरान बस्ता तपोस कई बदल वाखला सफीरत उबासे तड़ल वारे जान सरत खर्च जोड़ल वारे बोतल वारे काफिर दे जुल्म करे बदल वाखला ब्याद मुआविया ने तपोस कवा ईमानो कनो नाहीद दाबुल हसन मुरवा दसिन पके खाने के प्रतवा राजा दाहिर सुल्तानतो राजा दाहिर नायब राजा फफियो अगा पके खाने के अबुल हसन अम्प्रोतो नाहीद कभी नो बांधे यो खत लिखलो छे मुसलमानानो मदीने मुनव्वरे तखत रसीदो तारीख गुर तारीख गवारे तसिन के दानन चमुंगे ईमान रावरे दा कलिमा वायु जुलम तसलवानी अलगार चिकम शो व इश्वारस्निम कालू जर्नेल मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह ताला दो वलीद बिन अब्दुल मलिक पदौर के अब्दुल मलिक बिन मरवान नफस अब वलीद बिन अब्दुल मलिक रागे वलीद बिन अब्दुल मलिक नफस सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रागे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक नफस उमर बिन अब्दुल अजीज रागे दासदा सुल्तानतुन रारवान वलीद बिन अब्दुल मलिक दौर रे मदीने तखत रागे हज्जाज बिन यूसुफ दे दो बसरी हुक्मरान उपदा वक्त हज्जाज बिन यूसुफ खत हो कतो अगर खत के और तरीकलू छे मुसलमानान
ستاسو مسلمانانو یو لور دا راجا داهر په قیدخانه کې پرته وه مسلمانان د دې ناهید تپوسو کې نوم یې ورته ناهید لیکلو ورته لاندې کلمه لیکلې وه کله چې خط راغی محمد بن قاسم قتيبه بن مسلم ته خبر لاړو قتيبه بن مسلم ترکستان کې دغه وخت الغار کولو حجاج بن یوسف خط لګلو خپل یو قابل ترین تربیت یافته جرنیل راولېګا هغه چې محمد بن قاسم لګلو او دا د حجاج بن یوسف وارو هغه نه پیژندو هغه ته چودري دو ورته وی ته څنګه راغلی وزو قتيبه بن مسلم را لګلم راجا دا حجاج بن یوسف ډېر غسناک سره هغه ورته وی الله دې مسلمانانو ترکستان کې رحم وکي ما هغه ته ویلو چې فوجي جرنیل یو قابل ترین شخصیت راولېګا هغه مال د پوی معصوم راولېګلو محمد بن قاسم ورته وی چې دا ستا مخې ته کوم سپاهي ولاړ دی تا د سپاهي خبره کړې وه سپاهي نه تپوس وکړه که سپاهي ستا د عقل نه وړاندې خبره ونه کړه بیا زما په جرنیل قتيبه بن مسلم زما امیر دی زما په امیر لشکر باندې هغې نه پس اعتراض کې حجاج بن یوسف بد وکتل ورته وی کوم نسل نه وی ثقفي یم ورته وی زم ثقفي یم ستا نوم څه دی وی محمد وی د پلار نوم دې څه دی وی قاسم وی ته ما پېژنې وی او دا دې پېژنم چې تا د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه داغه په وینو باندې تا بیت الله پلیت کړو بیت الله کې داغه وینه توی کړو 1,40,000 مسلمانان وینه توی کړو حجاج بن یوسف او حکمران سره د 14 کالو معصوم چې هغه ته دا پته وه چې حجاج اله اشاره کوي د مسلمان سر قلمیږي هغه محمد بن قاسم یلغار کولو یلغار کوي 12,000 لښکر د رضاکارانو هغې کې فوجیان نو تربیت یافته څوک نو 12,000 کسان په خپل تقریر باندې روان کړو او دای د سند په ایوانونو باندې یلغار کوي داسې مواقع پکې راغلو قسم په خدای د 50,000 مقابله کې 50 کسان به ولاړو 50,000 له به شکست ورکولو فوج به داسې روان کړو 10 کسان به داسې روان کړو 15 به داسې روان کړو کافران به حیرانو فوج کوم خوا دی دې خوا نه به حمله وشوه هغه خوا نه حمله هغه ناهید د قیدخانې نه راووته او مدینې منورې ته ورسېده یو جنۍ مسلمانې لپاره یو جنې مسلمانې لپاره په ټوله دنیا باندې الغار کوي یو رومي فوجي جرنیل لپاره یو قیدي مسلمان لپاره امیر معاویه ټول خزانه کلاو کړي او هغه ټول الغار کوي د یو ابو بصیر ابو جندل لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور کې د احد میدان ګرمولو ته وګوره د سردار کونین په دور کې هغه مقامات ته وګوره چې د زناورو لپاره د پیغمبر صحابه خپل یلغار کړي په هر مقام کې لیکن نن مسلمان د ټس نه مسند به حسن استه مسلمان د انبیاء کردار نه کتلې د انبیاء مقام نه کتلې دا مسلمان هغه کلمه ویونکې نه ده کومه کلمه چې په عراق کې مسلمان وایي کومه کلمه چې افغانستان کې مسلمان وایي کوم چې د پاکستان په هر ګوټ کې مسلمان وایي دا مسلمان به داسې ذلیلې د هغې په اشارو باندې به دی دومره تباهي ځان به عزیزانو سمول غواړي دا ټول نظام به صحیح کول غواړي تاسو کې د هرو پارټیو والا موجودي د خپلې پارټۍ په سطح مشوره وکړي زه د زړه د درد د پاکستان باشنده یم بل ملک نه خو نه یم راغلی که نه داسې ده که نه د پاکستان باشنده یم زما ملک د دې په بنیادونو کې ډېرې وینې میلاو دي د دې په بنیادونو کې دومره وینه پرې شوې ده چې کله د دیني نه ریل را روان شو او د دیني نه تر دې واګې بارډره پورې کم از کم 650 کیلومیٹر دی 650 کیلومیٹر په دې 650 کیلومیټر کې داسې دریاب نشته چې د مسلمانانو لاشونه نه ډک شوی داسې ځای نشته چې د مسلمان وینه پې نه توی شوي قسم په خدای چې کوم ریل ګاډی به راتلو په هغې کې به 115,000 کسانو 20,000 کسانو د هغه ټولو به لاشونه لاهور ته را رسېدل جمدې به پکې هېڅ څوک نو پوټې د پی ماشوم به سر قلمو د زنانو خېټې به شلولې شوې او د هغې نه بچي را ایستې شو هغه هم کټ کېدل ستا اوس هم د دلي په ډېرو ډېرو حویلو کې د بوپال په ډېرو ډېرو حویلو کې راشئ وګورئ اوس هم د 47 د وخت هغه پاتې شوې ماشومانې چې هغوی به کتې چې دا ښایسته وي هندوانو به په زور پاتې کولې راشه اوس هم هغه بوډاګانې شوې او په هندوستان کې د هندو په کور کې مړېږي مونږ او تا یې تپوس ونه کړی شو ځکه چې یورپ والي
نریشلی داسې راشه ګوام شتا مونږ خپل ډېر څه ولیدل مونږ په خپلو سترګو وکتل راشه په امرتسر کې مسلمانانو جنکۍ د سیکانو په کور کې بوډاګانې هم شوې او مړې هم شوې چا یې تپوس ونه کړی شه د تقسیم په وخت کې چې کوم ظلمونه شوي دي هغه ظلمونه ډېر وځلو چې نن د پاکستان داسې تباهي زه به تاسو ته زه د پاکستان باشنده یم تاسو د پاکستان باشندگان یې دا ملک زمونږ او ستاسو د پلار نیکه په وینو باندې جوړ شوی دی زمونږ او ستاسو د پلار نیکه وینې دې په یو بنیاد کې نن هم پرتې دي هرې پارټۍ والا موجود یې حکمرانانو پارټۍ والا موجود یې خپلو کې کښېنې مشوره وکړې صلاح ورکړې مشوره ورکړې چې د ملک د سمول هم یو نظام پکار دی ورځ پر ورځ دا ملک ښکته روان دی که یو ملک د دنیا ملکونو کې اچانک حمله وکړه نو مسلمان خپلو کې اختر هغه سره به څنګه مقابله کوي وکړی شي چې دا حالت روز شپه ټول زنا ته پراته دي مسلمانان دي به حملې کوي راشه یو کور د شرابو ډک دی دا د څه د وجې خپلې بې اتفاقۍ د وجې نو دا خپلو پارټیو کې مشوره وکړي خپلو مشرانو له را مشوره ورکړي هغې له رایې ورکړي بیا د هغې رایې پې معلومه کړي د دې ملک د سمولو صرف فکر وکړي هره شپه ماسخوتن سمله صرف فکر کوه چې الله داسې کول غواړي هم به الله ثمرات مرتب کړي دا خو کولی شي که نه نه شي کولی خلک ولاو کې که څه راځي په ما به راځي تاسو ولې داسې کړي یېرېږي کولی شي که نه صرف فکر خو کولی شي که نه د زړه نه فکر دی اللہ دے خپل دربار کی قبول کی مشورے گرام موردین کو مولانا قاری اکرام الحق سے آواز پر 21 نمبر کیسٹ کے تاسو دزلہ آواز بیان وردو دا کیسٹ بتاسو تا حذیفہ اسلامی کیسٹ ہاؤس مردان روڈ بخشاری چوک کے محمد جواد سرا ہر ساتھ ملاوی تدین علاوہ دا مولانا صاحب دہری جوئی بیان بہن تاسو تا دی دکانہ ترلا سے کی دیشی ترابطے نمبر دے 0302833727 یہاں مردان میں بہت بڑے مولانا صاحب ہے اور ایف ایم پر ابھی ترجمہ قرآن مجید کا بھی پڑھاتا ہے اس ترجمہ کے دوران یہ بات کیا ہے کہ درود تمہیں جینا درود ماہی درود تاج یاسین میں مبین پر فون بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے پھر آگے سورہ یاسین یہ ساری باتیں صحیح ہے یا نہیں یا غلط دوباره کې دا دی چې د قرآن کریم آیاتونو کې خپل کم ربط دی چې په خپل ربط روان یې ډېر بهتر وي قرآن کریم کې سورې یاسین شروع شو نو چې مبین کې ودرې بل صورت پکې دننه کې نو هغې نه بهتره دا ده چې دا پوره قرآن دا صورت چې دی سر ته ورسي هغې نه پس سوره اخلاص هم ووایه هغې نه پس نور صورتونه هم ووایه نو که دغه بالترتیب حضرت مدني رحمت الله علیه ته بعضې کتابونو کې خلکو نسبت کړی چې دا وظیفه هغه ورکړې ده ما د هغې ثبوت په خپله چېرته وللي وو نو بهتره دا ده چې سوره یاسین اول پوره وویل شي دا نه چې مبین کې وویل شي هلته پکې سوره اخلاص نو قرآن په نیم صورت کې او بل صورت دننه کېږي نو که مونږ زیات د الله نه پوهېږو که الله زیات پوهېږي چې الله زیات پوهېږي هغه پکې ولې سوره اخلاص دننه نه راوستو بیا به الله پکې دننه راوستو نو په دې وجه باندې سوره یاسین دې پوره وویل شي که بیا سوره اخلاص وایي که سوره تکاثر وایي که سوره فیل وایي هر یو چې وایي بیا ویل شي میرے والد صاحب بیمار تھے میری امی نے کہا تھا کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے تو میں ایک ماہ روزے رکھوں گی پھر وہ وفات ہو گئے پھر میری امی نے کہا کہ ایک ماہ روزے رکھوں گی اور اس کے روح کو اس کا ثواب بخشوں گی تو آپ بتائیں کہ یہ روزے اس پر فرض ہوئے یا نہیں کیا کرنا چاہیے اسے جواب دے کر مشکور فرمائے پدا امور باندې دا روزې شته نه که هسې ثوابي روزې نیسي او خپل خاوند پسې بخیل ښه خبره ده خو فرض پرې نشته چې کومه منښته وه چې صدقات واجبه هغې ته ویلی شي عبادات واجبه نو هغې کې نه راځي ده لازمی نہیں سلام کے بعد عرض ہے کیا صرف آیت الکرسی ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں اور بالکل قرآن فقرؤوا ما تیسر من القرآن قرآن کی دار راضی چکم آیاتونه د قرآن درته آسانی بس هغه پکې ووایه آیت الکرسی قرآن کې ویلی شي باقاعدہ آپ نے تقریباً 1 سال پہلے ایک بات بولی تھی وہ یہ کہ اب تو پسینے سے بھی کام ہو جائے گا لیکن کل خون بہنے سے بھی کام نہیں چلے گا اس بات میں بہت اثر ہے آپ یہ بات ہر جمعہ بولا کریں ہر جمعے ویم کا ناراضی سے ویم گھومدہ کا خبر رکھیں اللہ دیو کی جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور اس بچے کو ماں نے پانی پلایا یہ پانی بچے کا جھوٹا ہوا سوال یہ ہے کہ یہ پانی کوئی دوسرا انسان پی سکتا ہے یا نہیں بالکل پی سکتا ہے باقی فطرتاً کل مولود علی فطرت الاسلام
هر مولود چې لري په فطرت د اسلام باندې حضور صاحب برای مہربانی بارش انشاءاللہ اگر ہم کالے رنگ کی مہندی کو مہندی میں ملا کر سر پر لگائے تو یہ جائز یا نہیں؟ مہندی پر سر تو مسا ہو سکتا ہے. آؤ جی مہندی چې دی جسم نشتا نو مسا کیږي او په توړه چې په سرو کې ملاو شي لکه په دغه کې سره نکړي راکې نو هغه جایز دي. د دې ما جواب څو ځله کړی دی. بل یو ذهن کې یو خبره کېږي یو الګ د 22 کالو دی خزوانه ته را رسیدلې دی الله په ذهن کې چولي عیسایو چې زه مسلمانې دل غواړم دلته کې راغلی دی ان شاء الله موږ نه پس باغه کلمه وایي مسلمانېږي به نو ټول هغه دعا کې شریک شي موږ پسې متصل به یو 2 منټه ان شاء الله تعالی هغه ټیم ورکو چې هغه کلمه وایي ستاسو مخکې بیا به ورته منځونو د روجو د هر څه ترتیب برابرو د فیصله آباد دی. ما کمره کې کینولې دلته نه دی دغه دې زمون سلمون نو کې د غسل کړي موږ پس چې کلمه وایي نو بیا پیار سے لازم شي. जब कोई नमाज पढ़ता है तो अपने सामने इतनी लंबाई की चीज अपने सामने रखेगा उस सुतरा दे जाए पूरे सुगमुल्स कई अनो द यवे दागुत चिरे दे په مقدار باندې چې غټوالي او دی کوپی پورې زنګون چې ورته تاسو وای چې دې پورې وارث دومره یو شی چې مخې ته ودري بیا که مخې ته سوکتيږي خیر دې سوترا ویل شي. موټر وغیرہ के पीछे जो लोग कलमा वगैरह लिखते हैं कि जायज है دا په गाड़ी باندې چې څوک چا کلمه لیکلي دا ناجایز دا غي وجه دا ځان په ول پوهیږي چې سرویس څو وخت دی गाड़ी لکې ان هغه وخت کې تاسو کتلی نو هغه کپڑا چې نه هغه په ګندګۍ کې نیوالی شي هغه کپڑا په دی باندې مرضی نو دا الله د نوم بیا د بيخي نو په دی وجه باندې جایز نه دي. 2 हफ्ते पहले इंटरनेट पर एक तस्वीर आया था कि इसराइल में एक बच्चा पैदा हुआ है और उसका एक आंख है. बहुत से लोग कहते हैं कि ये दज्जाल है. क्या ये मुमकिन है कि दज्जाल दुनिया में बड़े मिलेगा जवान होगा और फिर क़यामत बर्पा होगी? वजाहत फरमाए. ना पर दज्जाल बाइंदा जुमा बास को लस निशानात द क़यामत छी पटोल वबास को खुदा का दज्जाल न रे बहर हाल असो को اسرائیل ټول دجالان دي خدا غنه دي دجال هغه دجال چې کوم حدیث اور قرآن کی ذکر راځي. आपने पिछले जुम्मे को ईयर कलर के बारे में ब्राउन कलर लगाने में बारे में लेकिन ब्राउन हो या ब्लैक दोनों बनाते हैं यानी दो का तो दोनों कलर में है रवाजात कीजिए लेकिन दोनों बना ना रंग चीजें अगर बदलेगी नहीं सर कलर सारा लेकिन जिस्म दागी निष्ठा जिसम ही निष्ठा लगा नकरीज तासो पर कागज लगे और ब्याह कागज नहीं जंदा नकरीज रंग बड़ी खूब बदेना लान दे राउजी नकरीज के रंग से जिसम ही निष्ठे द कमसिस से जिसम नहीं आके बदन लगी दे नो 10 गसल दुआ राउजी. हिंदू अगर मुसलमान हो जाए तो इस इब्तिदा में क्या क्या करना होगा? तो इब्तिदा को बकलिमा हुई और मुंज और ज़कात और रोजा और हज के अहकाम और तखूलिश. बाद लोग कहते हैं कि सबज आंख वाले बेवफा होते हैं इसमें कोई हकीकत है ना? आगा कुरान करीम के राजी चिद चा उदिस्तरगी नो दा उदिस्तरगी बा द जहन्नम दखल को उदिस्तरगी हुई और के मुफस्सिरीन डाली की जैसे ने दुनिया के चास्तरगी उदी तास वर्ता हुआ है दा जहन्नमी है ना जहन्नम के कज़ेम और कते अल्लाह दे मुंगा तासो ते ढेर लरे उसाती तो जो सोकम जहन्नम तजिन स्तरगी बो अल्लाह उदी रंग वर्कई ना स्तरगी दे उदी नोर कदे चाश नी स्तरगी है कस्पिनी स्तरगी है कतूर स्तरगी है कब्रग स्तरगी के खड़ी स्तरगी बेवफा में वफा खजान न खलक यो बलतविश स्तरगी है तड़ेरा रामी या खड़ स्तरगी है दा को जुमन खल को इस्तिलाह दा को यो इस्तिलाह दे दा मतलब ने दे फुट स्टेट वाला बिल्कुल आप जायज दें नकल व्यापार इस्तेमाल आखो हर यो कार چې پاغي کې چاته پته چې ځفلان کې لدا کار کوم دبت ناجایز یقیني ورته چې دا ناجایز फायदा اخلي هغه کار ناجایز دی کا فوټو سټیټ ګول وای تاسو تیر جمعه ویلو چې په میډیا باندې راتل حرام دي لیکن مولانا حسن جان سے مرحوم بھی تو جیو چینل پر ذرا سوچئے پروگرام میں آیا کرتے تھے اور سوالوں کے جوابات دیتے تھے بات استویلو یو گناہ کول دی او یو د گناہ بارکه شرعی د جواز فتوا ورکول دی گناہ کو زبلت کوم تاسو د کوم یو کس چې اوی ز ګناه نه کوم هر سړی ګناه کوي مونږ کله کله چې غیبت تکین نو بس غد مرده اخر کې یو غنټه پس راته پته ولګي ډیر خوږي بیا راته پته ولګي چې هو دا غیبت نو ګناه وش دا نور ګناهونه چې مخې ته راځي نو خامخا کوي انسان د عاجز دی نو کچره مولانا حسن جان سے یا بل مولانا په میډیا باندې راغی نو دا دلیل د دې نه چې هغه جایز دی هغه شی تصویر به هر حال حرام دی
زبم راشم په میډیا نو تاسو وایئ چې دا د جواز فتوا شو نه حرام نه بس حرامي ما یو حرام فعل وکړو الله یې توفیق راکړي چې توبه ته وباسم دا خو نشم ویلی چې دا جایز دی بیا خو خپل بوته کول شو ګل جایز نه دی ګل کنا غره مولوی صاحب الکان اور لراغلو ورته مولوی صاحب ګیډه لاله که حرام ہے مولوی صاحب ورته ګیډه حرام ہے ای ورته وی چې مولوی صاحب د زوی نور جمال نو مولوی صاحب نور جمال د سیا ګیډه لاله مولوی صاحب ورته اچھا میں ذرا کتاب ایکسا لال کتابوں کا تو واپس را گئے بیٹھے جتھے نور جمال اتگیدر شیدر سب حلال ندا کو نشو ویلی چرت نور جمالی التدیر سا حلالی لا نشو کولے اللہ دی دغا توفیق نہ راکی اسم غرق یا غلط مسئلین بیان کو نبیا بس تاسو گناہگار شو قیامت پر روز تاسو دی زینے نیسی اس کم از کم قیامت پر روز خدا اللہ تداسی ولادو چی اللہ ما ورطا صحیح سے بیان کرو نور دی خوالو یا رامی توب دی خپل کار دے بولے بشو کنا اللہ تا ہر سال عمرہ کرنا کیسا ہے بالکل دیر خشے دے اگر یہ پیسے کسی حاجت مند کو دی جائے تو بہتر نہیں ہوگا نہ عمرہ کے سڑے کے غطا سکدہ نشی ویلی چیزا پیسے حاجت مند لور کا خبر حاجت مند لبا اللہ بلزین انتظام کی حج کسی اور کے لیے ادا ہو سکتا ہے جیسے مرحوم ماں یا باپ وغیرہ کے لیے بالکل جائز دے سنا ہے جس کی حج قبول ہو جاتی ہے وہ اس دنیا میں زیادہ دیر زندہ نہ رہا سے خلق و زان نہ جوڑ کری چاہ حج میں قبول شنا چراشی مڑی دا زان نہ خلق و جوڑ کری دا سے خبر ہے السلام علیکم السلام کی بعد عرض ہے اللہ خوش رکھے امین ثم امین کہ مردے کو مسجد میں دفن کرنا جائز ہے یا عام قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے جماعت کے مڑے خخول جائز نہیں کہ جماعت نہ باہر دمڑی دی ملکیت زئی دمڑی د ملکیت ځای چې کوم سړی مری دا غو ملکیت او جماعت سره جوخ بهر نو کال ته فقہ کې خو بیا بهتره طریقه نه ده هغه له مزار شکل بیا ورکی نو بده وجه هم قبرستان کې بخخي جماعت کې نه اوس به تاسو بل جمعه خاطر راولېږي چې د فلان کې مولوی سي هغه چې جماعت کې نو فلان کې مولوی سي خو دین